بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل ټول مسلمانان وروڼو ته او خاص کر د بټګرام خپل کارکنان او ټول مسلمانان وروڼه موږ ټول یو وروڼه یو، هغو ته زما همدا درخواست دی چې په دې وخت سره چې دا مسله دا د فیسبوکو کې راغله یا دا چا چیر کړه، نو دا د اسلام خدمت هغه نه دی او دا د یو بین الاقوامي اجنډا د هغې خدمت دی. د ډېر وخت نه د بین الاقوامي طور باندې دا سازشونه منصوبې کېدلې چې څه طریقې سره د اسرائیلو مسله هغه زیر بحث هغه چې دی نو راوړلی شي، لیکن دې نه مخکې دا جرأت دا چا نه و کړی. اوس دا جرأت چې د چا د وجې نه شوی دی، نو ما په هغې باندې ډېر لوی افسوس دی چې دا د چا د وجې نه دا دغه جرأت خلکو له وشو او دا خبره د زیر بحث هغه یې راوړله. قرآن کریم کې سن فواحش او سن بېحیایۍ د هغو اشارې هغه شوي دي، د هغې نوم هغه قرآن کریم هغې کې نه دی اخیستی شوی او په هغې په ذکر مذاکره باندې پابندي هغه هم سخته هغه لګول ده د دې وجې نه چې کومې خبرې هغه چې داسې په مباحثو کې او یا په مذاکرو کې راشي، نو د هغې اهمیت هغه چې دی نو هغه کم شي. نو د دې وجې نه سنې بېحیایۍ کارونه داسې دي چې شریعت هغې کې سخته پابندي لګوله چې څو پورې پوره ثبوت هغه چې دی نو ني، نو دا خبره دا به د خولې نه هغه نه وکاږل. نو دې وخت سره دا یو اهمه خبره هغه د علماو په ذمه باندې راغله چې په هر جمعه کې په هر وخت کې د دې حوالې سره چې د یهودو په اسلام کې کم کم خباثتونه کړي دي، یهودو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلاف کوم سازشونه کړي دي، د صحابه کرام د مسلمانانو د دین خلاف کوم سازشونه کړي دي، نو د هغې نه ټول خپل عوام هغه خبرول. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د دو باره کې دومره سخت موقف هغه اختیار کړی دی، بیا په خپل لاس باندې بنو قینقاع هغه یې جلا وطن کړي دي، بنو نذیر هغه یې جلا وطن کړي دي، بنو قریظه د هغو د 500 نه تر 700 پورې تقریبا 900 پورې دا خلق هغه یې قتل کړي دي او د دو املاک هغه یې ضبط کړي دي. او بیا خیبر هغې باندې یو عظیم جنگ هغه شوی دی، د حضرت علي کرم الله وجهه د جنډې نبي علیه السلام ورته جنډه ورکړله او هغه د خیبر قلعه هغه یې فتح کړ. نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه حدود خیبر او د نورو علاقو او د پوره سرزمین عرب د هغې نه د نبي علیه السلام د دې وصیت د وجې نه چې اخرجوا اليهود من جزیرة العرب. نو دا خبره څه وخت کې دا دیوبند ته هم راغلی وه که چېرته یهود په لیز باندې عربو کې څه ځای هغه واخلي اخیستی شي که نه، نو د دارالعلوم دیوبند د هغې اکابرینو فتوا ورکړه چې د دو مالکانه حقوق هغه دوله د جزیرة العرب او د عرب په سرزمین کې نشي کېدلی. لیکن هغه وخت سره که حکمرانانو نو هغو کې هم څه نه څه هغه چې دی نو هغه دغه پکې څه حمیت دیني هغه پکې و. نو دې وجې نه د دو خبرو د وجې نه د یهودو حکومت هغو نه تسلیمو. یو د دې وجې نه چې هغو ډېر غټ ظلم هغه په مسلمانانو باندې کو او غصب هغه یې د ځمکې هغه کړی دی، او دویم د دې وجې نه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وصیت د وجې. نو لہذا زما تاسو ټولو ته دا اپیل دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخې له به ځو، سبا د قیامت په ورځې باندې چې یو مسلمان په حیثیت سره موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخې له هغه راشو او نبي علیه السلام دومره قدر یې هغه ووایي چې تا زما په وصیت باندې څه عمل کړی او خدا نه خواسته لکه څنګه چې قرآن کریم کې راځي چې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نو چېرته داسې هغه ونه ویلی شي چې یا الله زما د امت
زما هغه وصیت هغه پرېښی. نو لهذا علماء کرام او سادات حضرات، تبلیغي حضرات او هر مذهب سره تعلق لرونکي خلق هغو له خپل د ایمان سوچ پکار دی او دا مسله دا د بحث کې راویستل هغه هم نه دی پکار او نه هغه رضا الله تعالی هغه موږ ته وښیي چې دغه مسله دا په پاکستان کې په پارلیمنت کې راشي یا هغه به زموږ دپاره د مرګ راځي چې پاکستان هغه اسرائیل هغه تسلیم کړي. د دې وجې نه دا یو ایجنډه وه چې پاکستان به اول هغه ملک شي چې هغه اسرائیل تسلیم کړي، نو سعودي او دوبۍ او نور اسلامي ممالک هغو ته به اسانه شي. لیکن د علماء کرام او د علماء کرام منونکو په پاکستان کې دا خبره هغه چې دی نو واضحه کړه چې په پاکستاني عوام هغه اسرائیل هغه نشي تسلیمولی او نه تسلیموي. نو د بلې غاړې نه هغه بین الاقوامي ایجنډه باندې عمل درآمد هغه شروع شو چې په مراکش هغې باندې دا اعلان یې وکړو، په قطر باندې دا اعلان هغه یې وکړو، په متحده عرب امارات باندې او ترکیه هم یو حده پورې خپله رویه د اسرائیل باره کې هغه نرمه کړې ده او سعودي سره هم مذاکرات هغه دي او پاکستان سره خو مذاکرات نه دي. پاکستان خو واضحه خبره ده چې هغه خو امریکا هغه خپل یو قانوني ګڼي او خپل یو ماتح ریاست هغه ګڼي. نو لهذا که یو عالم دا خبره راوچته کړي او دې وخت سره هغه دا موضوع بحث هغه د خلکو دپاره ګرځولي، نو هغه هم په دې باندې افسوس پکار دی چې داسې یو خبره دی ولې منځته چې دی راوغورځوله چې هغه د مسلمانانو د ایمان او د مسلمانانو د اسلام د هغې په تذبذب او تزلزل د هغې خطره ده کوي. نو لهذا دا د ټولو علماو د هغو دا فرض دي چې هغه په جمعو کې په دې باندې پوره وضاحت وکړي او د یهودي سازشونو او د دې ایجنډې د دې نه خپل